له عبرته ډکه قصه وایي د تتاریانو د مشر هلاکو لور د بغداد په ښار کې وروسته تر هغه ګرځېده چې عراق یې نیولی او مسلمانان یې ذلیله کړي وه. ویلي ده چې د خلقو یوه ډله پر یوه نفر راګرځېدلې ده. د هلاکو لور پوښتنه وکړه چې دغه سړی څوک دی چې دغه خلق پر راګرځېدلي دي. ورته وویل سوه چې دا د مسلمانانو د علماو څخه یو عالم دی. ښځې امر وکړی چې دغه سړی ما ته راولئ. کله چې سړی راوستل سو، ښځې پوښتنه ځینې وکړه چې آیا تاسې پر الله جل جلاله ایمان نه لرئ؟ سړي وویل هو، ایمان لرو. ښځې وویل آیا تاسې داسې نه وایاست او دا مو عقیده نه ده چې الله جل جلاله د هغه چا نصرت او کومک کوي چې ده عز وجل لره خوښ وي؟ سړي ویل هو، دغسې وایو او دغه مو عقیده ده. ښځې وویل نو آیا الله جل جلاله موږ پر تاسې کامیابه نه کړو او زموږ کومک یې ونه کړی؟ سړي ویل هو، داسې پیښه سوه. ښځې وویل آیا د دې مقصد دا نه سو چې الله جل جلاله موږ تر تاسې خوښ لري؟ سړي وویل نه، داسې نه ده. ښځې وویل ولې؟ سړي وویل آیا ته د پسونو د رمې شپانه یا چوپان پیژنې؟ ښځې ویل هو، پیژنم یې. سړي وویل آیا د شپانه د رمې سره څو سپیان نه وي ورسره؟ ښځې ویل هو، ورسره وي. سړي وویل کله چې د شپانه پسونه یوې او بلې خواته وتښتي او د شپانه د تسلطه ووځي، نو دغه شپانه څه چم کوي؟ ښځې ویل په هغه تښتېدلو پسونو پسې دغه خپل سپیان ورلیږي چې بیرته یې د شپانه تسلط او سلطې ته راولي. سړي وویل دغه د شپانه سپیان تر کومه وخته په دغه تښتېدلو پسونو پسې وي؟ ښځې ویل تر څو چې دغه پسونه بیرته رمې او لارې ته راځي. سړي وویل ای تتاریانو، تاسې د الله جل جلاله په مځکه کې د ده عز وجل سپیان یاست او تر کومه وخته چې موږ مسلمانان د الله جل جلاله له دین او قانونه څخه تښتو او د اسلامي شریعت نافرمانی کوو، تاسې به په موږ پسې او تر هغو به پر موږ غالبه یاست تر څو چې موږ بیرته خپل اسلامي قانون او الهي شریعت ته راګرځو. نو خوندو او ورونو، په ډېره خواشیني او غمجني سره به ووایم چې زموږ د اوسني ژوند حقیقت او واقعیت هم د دغې قصې په شان دی او تر کومه وخته چې موږ د خپل رب عز وجل نافرمانی او له خپل دینه سرکشي کوو، دغه الهي سپیان به راپسې وي. هر چیرې او پر هر ځای به مو په خپلو تیرو غاښونو داړي، نو پر خپلو ځانونو ورحمېږي. دغه یو د بل د حقونو خوړل او یو پر بل ظلم کول پرېږدي چې بیرته خپل آرام او هوسا ژوند لاسته راوړو.